الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو د دور حدیث طلباء نظام و د دې مدرسې متعلقین او د دې لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن الحمدلله په دغه دارالعلوم جامعه فاروقیه حاجی آباد تے مرگرہ کے دا بخاری شریف ختم دے یو لوی مدرسہ رستاسو پا دے علاقہ کے او الحمدللہ ہر کال دینا گنش میرا عالمان فارغی او بیا دا بخاری شریف ختمی پر ما سر پروس کالم رابطہ شوی ہوں و دا بعض عوارض دا وجه شرکتو نشو او دا مدرسہ میں پڑھنبی دلولی دا ندی آبادی میں ولی دا دی علماء سر مدرسین سر ملاقات شو تاسو سر ملاقات شو الحمدللہ ظلم خوشحال شو چی پا دی علاقہ کے دا قرآن و سنت یو لوئی چمنستان شتدی چی دا غیر دا دین علم خیر فریگی دا علوم نبویہ
خدمت هم دلته کېږي، عالمان هم جوړېږي، او بیا د طلباء کرامو ته دینی تربیت هم ورکول کېږي، او د دعوت په لاره کې دا طالبان استعمالېږي. الحمدلله دعوت و تبلیغ سره یو ښه مضبوط نسبت لري، عملی نسبت. زموږ ټولې مدرسې د دیوبند سره چې تعلق لري، دا ټولې دعوت و تبلیغ سره زموږ ټول علما او طالبان جوړ دي. الحمدلله خو دا مې واورېدل چې دلته کې باقاعده عملي طور باندې بیا د یک روزې او سې روزې جماعتونه موځي. زړه مې پې خوشحاله شو. الحمدلله الله پاک دې مدرسې له ترقي ورکړي، او د برادر عزیز و محترم جناب خالد صاحب چې د دې مدرسې نظم و نسق او خدمت کوي او نظم و نسق سنبالوي، هغه له دې الله مزید توفیق نصیب کړي، او د هغه چې څومره محدثین او مدرسین استادان دي، الله یې د علم برکات نصیب کړي. زمانو آخري باب او حدیث دی، او دې کې یو څو ضروري خبرې دي، خو عوام په دې مجلس کې ډېر ناست دي، نو په داسې مجلس کې ذرا طالبانو هغه خبرې کمې کړو، ځکه له طالبانو چې هغه علمي اصطلاحات مونږ بیانو، صرفي خبرې وي او د نحوې خبرې وي، د بلاغت خبرې وي، او بیا د راویانو درایت الحدیث سره متعلق خبرې، نو په هغې د عام دوستان نه پوهېږي، صرف علما طبقه پې پوهېږي او طالبان او عام دوستان به پې پوه نه شي. نو هسې به زمونږ هغه مجلس بې ځایه لاړ شي. نو عوامي انداز کې د دې باب او د حدیث متعلق یو څو خبرې درته وکړم. د طالبانو پکې خیر دی او دوه درې خبرې وکړم، نور عامې خبرې درته. زمانو دې کتاب ته بخاري شریف وایي، خدا د دې کتاب خپل نوم نه دی ورکړی. دی مولا صاحب دی کتاب له یو اوږد نوم یې ښولی دی، الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه. خدا اوږد نوم یادولم ګراني او دا وینام ګراني، په دې وجه دې ته خلک صحیح د امام بخاري وایي، یا جامع د امام بخاري ورته وایي، صحیح د امام بخاري یا جامع د امام بخاري، او بیا په بخاري شریف باندې مشهور دی. دا بخاري شریف ورته وایي. دا کتاب چې کوم مولا صاحب لیکلی دی، د هغه نوم دی محمد، د پلار نوم یې دی اسماعیل، د نیکه نوم یې دی ابراهیم، د نیکه د پلار نوم یې دی مغیره، او د نیکه نوم یې دی بردزبان، او بخارا سره تعلق د بخارا کې پیدا شوی دی، په دې نسبت ورته بخاري وایي. ما د کور لیدلی دی په بخارا کې، دا تقریبا 5-6 مرلې اندازه د کور دی، د ګټو او د خټو نه جوړ شوی دی. د پاسه پې د مدرسې بورډ لګېدلی دی، مدرسة الامام البخاري، خو جرنده وه جرنده. او بیا چې مو معلومات واخیستل، وی داسې زمانه مخکې 500 سال مخکې د دین مدرسه وه، خو اوس چې د وروسته انقلاب نه پس شړه شوې ده، طالب پکې نو. بخارا کې زه ډېر وګرځېدم. بخارا د علم یو ډېر لوی داسې د علم یو باغچه وه، د دنیا مدرسې وې په بخارا کې یو زمانه کې. هغه مدرسې مولیدې په ټوله بخارا کې چې زه لاړم یو 2 کاله مخکې، صرف یو مدرسه پکې وه، نورې ټولې بندې وې. او هغه یوه مدرسې ته هم زه لاړم، د هغې 4 کاله نصاب و کورس، دا زمونږ نصاب یې پړاوه، درس نظامي، خو اختصار یې پکې کړی، او 141 طالبانو پکې هلکانو، نور پکې څوک نو. او نور مدرسو کې چې وګرځېدو نو شکل به یې د مدرسې و دننه پکې مارکیټونه، ښځو پکې سوداګانې خرڅول. زړونو داسې ځایونه مې پکې ولیدل چې شکل بلکل د درسګاه موږ سره
یو رهبر و مرشد ورته وایي. وی دا مدرسې وې ټولې، نو پکې شراب خرڅېدل او شراب به پکې څښل کېدل. ما وی یو وخت کې به په دې درسګاه کې د رسول الله مبارک د احادیثو درس کېده یا د قرآن شریف درس به کېده. اوس پکې نیمې بربنډې جینکې سوداګانې خرڅوي او شرابونه پکې څښل کېږي. دین پکې اوس نشته، بېدیني پکې ډېره زیاته ده. د مولۍ ګیره نشته چې کوم امامان دي جومات کې ورمخکې شي صحیح قرآن شریف به مولا نه ورځي امامانو له سرتور سر پینټ شرټ کې وي، نه ګیره شته او نه برېت شته. صرف چې په مصله ورمخکې شي دقسې یو چوغه پرته وي هغه واچوي او پټکې په سر کې چې لمونځ وکړي پټکې میخ تاویزان کې یو چوغه وباسي بار راوځي، بیا د امام او د مقتدي پته نه ده. نو د امام بخاري کور ما لیدلی واقعات یې ډېر دي، خو بالاختصار درته وایم چې تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ د محدثینو څومره خدمت او خواري کړې. دی لا ماشوم و چې په سترګو ړوند شوی، نو مور به خدای ته ژړل. حافظ ابن حجر وایي بکت وابتهلت الی الله، ډېر یې وژړل او خدای پاک ته یې زاري عاجزي وکړه، یا الله چې زما کوم هوښیار بچی و او ما قصد کړی و چې په ده به د حضور پاک د احادیثو زده کړه کوم، نو خدای په سترګو ړوند شو. یا الله دا به څه کېږي؟ نو یو ځل اوده وه او د شپې حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید او ته یې ولې جانې؟ وی چې کوم مې قابل بچی و او ما نیت کړی و چې د حضور پاک د حدیثو خادم به یې جوړو، نو په سترګو ړوند دی نو جانه. نو هغه وله بشارت ورکوي مبارک شه بچی د خدای په سترګو جوړ کړی دی. نو چې راوي ښه شو دا محمد یې وړه او راوي ښې کړ، نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی. زموږ علما وایي د ابراهیم علیه السلام بشارت او د مور جانا او د مخکې نه نظر تیز و. نو من اکثر طالبان تپوس کوي وایي هغه زمانه کې خو د نظر مشین نو او نه تا هغه وخت کې وایي تا ته څه پته لګي چې نظر یې تیز و. ما سره دلیل شته، د دې یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاري، دی وایي د دې تاریخ اکثر حصه ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی. نو چې د یو انسان د سپومۍ رڼا ته لیکل کوي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د ده نظر به څومره تېز. موږ خو د ورځې رڼا ته نظر نه لګي. اکثر ډرایور ته وایم خیال کوه سړی په روډ دی وې نه وی، ما ته وایي سړی نه دی خر دی خر. نو موږ په ورځې د خر او د سړي منځ کې فرق نه شو کولی او دې د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي. نو په دې خپل علاقه کې علم حاصل کو، دې ته ماوراء النهر وی او لوی لوی اجله علما دغلته موجود وو. بیا دا ټوله خراساني علاقه کې لا ماشوم و راټوټې و چې د حدیثو حافظ ته خدای پاک جوړ کړ. یو داخلي یو عالم و په هغه باندې په ماشوموالي کې په یو سند کې ردم کړ. بیا مور سره راغی د بیت الله حج له، یو دی و یو بل ورور احمد، نو چې د حج نه فارغ شو مور یې طواف وده وکړ. نو د بیت الله په خوا کې دی د مور نه مطالبه کوي، وی مورې تا زه د الله نه څه غوښتې؟ وی بچې د حضور پاک د احادیثو د علم دپاره. نو وی مورې حدیث خو په دې علاقه کې دی په مکه مدینه کې، ته ځه او ما پرېږده. نو دې کشر مور په یارېده چې خدای دا بچې رانه ضایع نه شي، ولیکن د مور یې شوق ده چې د نه خدای محدث جوړ کړي. نو د بیت الله په خوا کې مور الله ته لاسونه اوچت کړل او ډېر زیات یې وجاړل، ځکه یو راکوټې بچې د ځان نه جدا کول ګران کار دی. نه هغه زمانه کې وارلس سسټم و، نه ټیلیفون و، نه موبایل و، نه فلین کوچ و، نه جاز و. خلکو به په آسونو په اوښانو سفرې کولې. نو ډېر زیات یې مور وجاړل، دې هم ځان سره وجاړل. نو مور ته وایي مورې مه جاړه، د الله نه ما نه سوال وکړه چې خدای مې کامیاب کړي، فکر مه کوه الله به زما مدد کوي. نو مور یې بیت الله ته وجړله، وی یا الله فوضته الیک، خدای ما تا ته وسپاره، فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین، خدای چې د نیکانو بندګانو ته څنګه حفاظت کوي دقسې زما د دې بچي حفاظت وکړه. په جړا کې ته مور رخصت شو، دی یې پرېښود.
وی پلار چې مې مړ شو دی وای زما د پلار په مال کې 1 روپۍ حرامه سکه مشتبه نه وه دا ټول مال مور راکړه او د علم په طلب کې مې استعمال کړه او ما د خپل شیخ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی دي چې په هغه زمانه کې څومره دنیا ونه په ټوله باندې وګرځې د علم د حصول لپاره په ټوله دنیا وګرځې مکې ته تللی دی مدینې ته تللی دی شام ته یمن ته هغه زمانه کې دا اردن او فلسطین او چې دا اوس د سوریا وایي دې ټولو ته به شام وي مصر ته تللی دی یمن ته تللی دی کوفه او بصره په دې علاقو ګرځېدلی دی او خراساني علاقې هغه زمانه کې د افغانستان او ایران څخه او دا چې کوم ریاستونه دي د ازبکستان دا تاجکستان و غیره دې ټولو ته به خراسان وي په دې ټولو ګرځي ځان سره حدیث لیکل او یادول به وی داسې وخت په ما تیر شوی دی امام بخاري وی چې ما یو شواروز په یو بادام او دو بادامو گزاره کړی په دمشق کې د یو شیخ نه مې سبق وی نو ما سر پیسې ختم وې سمنو نو دا چې حدیث به مې واورېده نو د وینو دستونه را باندې ولګېدل نو ما به منډې کړې او دست به مې مات کړ بیا به رالم او دست به مې وکړ بیا به صحرا ته لاړم پټي ته بیا به رالم او دست به مې وکړ او بیا به کېناستم حدیثو ته ډېر تکلیف وراله وی یو بوډا بابا ما ته وی بچې دا منډې ترړې دې شروع کړې څه چل دی ما بابا جی دستونه مې وی کور ته لاړ او پیاله کې روټۍ خوشته کړې وه په تیلو کې د زیتون مال یې راوړه دا وانه مې بابا جی په ما خو طبیب ډوډۍ بنده کړې ای بچې ته دا وخوره زما د لاس خدای به خیر وی چې روټۍ مې وخوړه نیم ښه شو وی بابا لاړ یو پیاله نوره روټۍ راوړه تیل یې پکې نوره مچولي وی دا وخوره وی چې امې وخوړه خدای ښه کړم مې بابا جي دا په دې کې د څه دارو اچولي زه خو خدای ټیک ټاک کړم د خېټې دړم ختم شو دستونه م ښه شو وی بچې اسم پکې نو خو څو ورځې تا ته ما کتل ستا روټۍ نه وه نو زمونږ دا حکیمان او طبیبان وی دا کلمې مومن کوي حرکت کوي نو کدی کې سنی نو دا خپل دیوال د کلمې د بل سره جنگيږي دا کلمه یو بل سره نو دا زخم شي او ویني شي نو استا بچي کلمې سپورې شوی وي یو بل سره جنگېدې نو زخم شوی وي نو ما د کلمې غوړې کړې نو په خپل ټیک ټاک شي داسې ژوند دې تیر کړ او څومره د تقوا ژوند یو ځل ورته چاوي یو حدیث دی یو مولوي صاحب سره نو امام بخاري وایي تاریخ کې خپله لیکي وی یو میاشت مزل مې ورسره پسې وکړه یو میاشت اسان کار نه یو حدیث ته وی چې ورسېدم تپوس مې وکړ نو چاوي چې د هغه نه اس تښتېدلی دی ځنګل ته تللی دی نو ما یو وخت نه ضایع کوم ورپسې ځنګل ته لاړم نو هغه اس رانیوه نو دا خلک چې اس رانیسي نو تشه زولی ورته داسې راماته کړي اس ګوبانو کې چې دی کې خوراک دی نو زولی لکه چرګ چې څوک نیسي تش موټې ورته نیسي نو اس راغی درونی وه زولی ښکته وغورځوله امام بخاري ورته وي په دې زولی کې دې څه دي وی سم پکې نشته وی دا دې ولې راغونډه کړې وه وی دا اس مې پرې رانیوه وی انا لله و انا الیه راجعون ما ته خو چاوي چې تا سره د حضور پاک یو حدیث دی د خدای ساده یو میاشت مزل مې درپسې وکړه وی راځه یو نه دی ډېر دی چې درته بیان کړم وی اوس مې وتاجت نشته تا اس سره دوکه وکړه یارېږم ما سره د حضور پاک په احادیثو کې دوکه ونه کړي دغسې دی نو اس سره دوکه ګناه نه دی په شریعت کې دلته بعضې خلک سوال کوي اس سره دوکه کول چې اس په یو طریقه رونیسي دا خو دوکه نه ده دا خو ښه خبره ده اس په کومه طریقه رانیسي لیکن وروڼو زمونږ په دې احادیثو کې په دې رجال او راویانو کې د راوي دپاره یو څو شرطونه دي یو پکې دا چې دی به د مروت خلاف کار نه کوي دی به خلاف مروت کار نه کوي
اوس کې چې کم کار ښه نه ښکاري د هغې نه به ځان ساتي. لکه زموږ علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلی دي، وایي که هسې څوک سرتور سر په دې بازار کې ګرځي نو هغه د دا ګناه نه ده، خو مولا او عالم که سرتور سر په بازار کې ګرځي هغه له دا خلاف مروت ته دې د حدیث راوي نشي جوړولی. او دا اکثر د خپلو طالبانو ته ویم که څوک په بازار کې کېناست او چولې خوري، چولې بازار کې خرڅېږي که هغې ته کېناست یا لرې خوري یا چولې خوري نو خیر دی که خوري، خو که شیخ الحدیث دی یا مفتی صاحب دی او بازار کې په کرسی کېناسته چولو وانا ته او ورته چولې واچي او دی وایي چې چټني پکې یو دوه سمڅه نور هم وروله یا د لرې تال ته کېناست، دا د ده دپاره خلاف مروت دی. خلک به یو ګوره مولي صاحب ته وږی شوی دی غریب، هغه د په شونډو یې چټني رابېږي او ګیره هم ټول د چټنۍ نه لړلې ده. نو دا د راوي دپاره او د محدث دپاره یو شرط دی چې دی به د هغه سید نه ځان ساتي چې عرف کې ښه نه ښکاري. نو اس که یو سړی په دوکه رانیسي خیر دی، خو کم از کم ملا صاحب چې دا کار نه کوي. داسې تیرا یو ګیلاس کې ومانه. یو ځل د کشتۍ په سفر ته روڼو نو زموږ دا مولیان صاحبان خو وي سادهګان، د دین په کار کې خدای لویه پویه ورکړي او د دنیا په معاملاتو کې دا غریبانان سادهګان. ما د خپل باباجي نه اورېدلي مولانا مفتی شهزاده صاحب رحمت الله علیه، هغه وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو ځل په درس کې وفرمایل چې د غنم داونه څومره د غنم بوټي نه د غنم ونه چې دا څونه. او ما د والد صاحب خپل نه اورېدلي وی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه به په درس کې وی چې دا سیکل څومره تیل غواړي. مونږ ورته وی سیکل خو په تیلو نه چلیږي. وی ښاغه زوی مې هر سهار راځي او راته وی سیکل کې تیل خلاص دي پیسې راکړه. او پخوا به د چابې ګړی وی سو دا اټومیټک دي که نه، چابي به یې ورکوله شواروس کې یو ځل نو چې ګړی به یې ودرېد چابي به خلاصه شو ګړی به روانه شوه نه چلېږي. د ګړی په چابۍ نه پوهېد د طالبانو بوله چابي ورکړو روانه. د دنیا کار کې علما زموږ سادهګان دي او د مسلمان هم دا صفت دی غیر الکریم. او د دین په کار کې چې بیا د هغوی علم ته د انورشاه کشمیري وګورئ یا د مولانا ادریس کاندهلوي نو حیران به شي چې څومره علم خدای ورکړی. نو د سره پیسې وې هغې شمېرلې پخوا هغه ډبلې روپۍ نو یو غل ورته شیشه غشتی نو چې دا هغه پیسې تیلی کې واچولې غل ته پته و چې دومره پیسې دي او د تیلی رنګ هم غل ته معلوم شو او د تیلی هغه مزې معلوم کړه چې دا مزې دی او دا تیلی ده. نو چې دی روان شو نو غل هم ورپسې روان شو چې دا تیلی به دې کوم ځای وواهه. نو دې کشتۍ ته وخت نو غل هم ورپسې وخت. نو چې سمند د کشتۍ لاړه نو غل اواز وکړه وی خدای وبخه ما نه یو تیلی روکه شوی د دې رنګ دی او د مدي دا رنګ دی او دومره پکې 1000 روپۍ دي ما له خپله تیلی راکړې. امام بخاري حیران شو چې خدایه زما د روپو شمېر هم دې خبیث ته معلوم دی او د تیلی رنګ هم معلوم دی او مزې هم دا څه مسله ده. او خو میانځ کې چې دې شمېرلې هغه ورته کتل غله خو ډېر هوښیار یو ځل یې چغه وواله بیا وواله بیا وواله اخیره کې خلکو ورته ویل څه چغې دې جوړې کړې دي خو چې په چا چې شک یې هغه ولټوه. نو غل هوښیار و نیغ په امام بخاري رانغې د بل ځای نه شروع کړه یو لټی بل لټی بل اخیره کې امام بخاري له راغی. نو چې راغی نو دی هم ښه ولټو خو تیلی برآمد نه شو. نو چې کشتۍ منزل مقصود ته ورسېد امام بخاري ترې کوز شو او څه منځ روان شو. نو غل هم ورپسې ولګېد. نو غل ورته وایي کاکا ورورې ودرېږه ودرېد. وی نور تم خپې او زم خپې خوا تیلی دې څه کړه. هغه وایي سپېره بچیه تا را باندې د غلا دعوه ونه کړه. نو وی ټیک شو خو تیلی دې څه کړه. وایي چې تا دعوه وکړه د غلې غوندې د کشتۍ غاړې ته شم نو هغه تیلی مې غونډه دریاب ته وغورځول. وی دا ولې خو بلا پیسې دراهم خو یا به ستا شوې او یا به زما شوې وه که نه. وی ستا کېدې نه شوه ما له خدای علم را کړی دی
نو بیا د کشته نه دریاب ته ولې غورځوله؟ وی ساده سړی تا ته څه پته لګي چې زه څه کار کوم؟ زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم. سبا به تاریخ ولیکي چې په امام بخاري په محمد ابن اسماعیل په کشته کې د غلا دعوه شوې ده. اگر چې دعوه دروغ ده خو د چا زړه کې رانشي چې رښتیا غلا نه کړې، زما حدیث به څوک نه قبلوي. نو خیر دی که زما زرګونه روپۍ او دراهم دریاب ته لو شوې، هېڅ پروا نشته، خو چې زما د وجې د رسول الله مبارک په احادیثو په لمن داغ رانشي. دومره تقوا او مروت پکې دا حدیث ټول لا جمع کړل. نو بیا صفا کول، نو صفا یې د مکې مکرمې نه شروع کړه او بیا لاړ مدینې منورې ته. نو فی روضة من ریاض الجنة هلته ناستو، نو یو حدیث په صفا لیکه. نو را د قول درته ویم د طالبانو ته، دی وایي ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت الله تعالی حتی استيقنت صحته. وی د هر حدیث ته مخکې مې غسل کړی، 2 رکعاته مې نفل کړی دی او د هر حدیث ته مخکې مې استخاره کړې ده. نو سره د مقرراتو په دې کتاب کې تقریبا 19,000 احادیث دي. داسې کا لکه چې دې کتاب له د 19,000 کرته غسل کړی دی، 19,000 یې وله استخارې کړي دي او تقریبا 15,000 رکعات یې وله مونځ کړی دی. نو خدای به قبولیت ورکوي که ونه ورکوي. دومره قبولیت خدای ورکړه چې تر څو دا کتاب چا نه ویلي موږ ورته عالم نه وایو او نه ولا سند ورکو نه ورته پټکې په سره، او چې دا کتاب وایي نو موږ ورته اوس ملا صاحب وایو، اعتماد پرې کوو، سند ورکو، پټکې په سره. دا خدای پاک دې له قبولیت ورکړو. چې یو حدیث به یې لیکه نو قلم به یې تېره کاو، ابوره به یې ځان سره جمع کوله. نو چا ورته وی چې یو ځل قلم تیره کړي، هغه د لرګي د خوړلې قلمان به چې یو ځل د قلم تیره کړي نو بس دا کافي دی، بار بار یې ولې تیره کړي؟ وی دا بوره مې پکار ده. نو چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ، وی دا هغه بوره ده چې په دې ما د حضور پاک مبارک احادیث لیکلي دي. نو که زه مړ شم غسل نه کوې، دا بوره په خشاک کې واچوئ چې د دې تو اوبو ته ورسي او د اوبو تو زما وجود ته ورسي، ممکن د خدای رحم وکړي. او ځان سره به د حضور پاک ویښته مبارک ګرځول، ځان نه به یې نه جدا کړ. رون ډېر اوږده واقعات یې د ټول درته ویم، مشتمونه خروار یو څو درته ویم. د اخر زمانه کې راغلی خپل وطن بخارا ته راغی. نو د دې علماو مخالفین په هره زمانه کې ډېر. اصل کې د مولا لوی دشمن شیطان دی. د علماو کار سره د دین خدمت، د علماو کار څه دی؟ د پیغمبر مبارک مشن. د علماو کار څه دی؟ قرآن و سنت خلقو ته رسول، خلقو ته خپله ښکلې عقیده او اعمال او اخلاق رسول. شیطان خدا نه برداشت کوي، نو شیطان د خلقو په زړونو کې د مولا مخالفت راوړي. دا چل دی پکې او دا دی او دا دی دا دی. نو دم د دین خدمت کو. او هغه زمانه کې چې کومې باطلې ډلې وې لکه معتزله، جهمیه، مرجئه، روافض، فلاسفه، قدریه، مجسمه، په دې ټولو فرقو به ورسره ردم کو. په دې کتاب کې هم پرې ردونه کړي. نو مخالفین یې ډېرو. نو چې دې بخارا ته راغی، د بخارا ګورنر ورته چاو لمساو، نو هغه ورته یو بانه جوړه کړه. نو ورته ویې دا کتاب به راوړې او زما په محل کې به زما بچو ته ښې. ده ویې د درباري ملا نه یم، لا اذل العلم، علم نه سپکوم. سبا براشم دربار ته، ستا بچو ته به کتاب خیم، نو ما ته به نوکران وي چې نن خو هغه اوده دي، نن خو ستړي دي، نن خو میټینګ دی، نن خو ښکار له تللي دي، نن سیل له تللي دي، نو زه به بخاري وړم راوړم. دا کار نشم کولی. نو بادشاه ورته ویې ډېره ښه ده، زما بچي به تاله درځي، خو دا کتاب چې ورته ښیې نورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنوه، دې غریبانانو سره ځان له ورته ښایه. ده ویې چې چا کې کبر وي هغه ته زه سبق نه ښیم، کبرجن ته نه ښیم. کبرجن علم زده کولی نشي. او بخاري کې به تاسو ویلي چې د علم د حصول یو څو موانع دي، یو پکې تکبر دی. نو چې ستا بچو کې دومره کبر دی چې د نورو طالبانو سره یو ځای ناسته نه خوښوي، نو ماله مه رالېږه. هغه وایي زما د علاقې نه وځم، د بخارا نه جلا وطن.
ایڈنٹی کارڈ او شناختی کارڈ نیشنلٹی والا کینسل کړه چې ته به دلته نه اوسېږي. نو راغې سمرقند ته، د سمرقند ته تلې، د تاشقند نه یو 4 ګنټې مزل دی ورته موټر وی باندې، او په سمرقند کې د امیر تیمور قبر دی او د هغه سینسي بلا آلات د هغه زمانې پکې پراته دي، سینسي اما ولیدل په خپله، او د حضرت عباس رضی الله عنه د زوی د قسم رضی الله عنه قبر هم دی پکې. نو هغې سره یو 20-22 کیلومیټر د بخارا په روډ باندې د ده دوست رشته دارانو او یو کلی او خرطنګ هلته دیره شو. نو چې دیره شو د طالبانو یو بیړ پرې راغی د علم د طلب دپاره، ځکه لوی د حدیثو حافظ. نو د سمرقند ګورنر ویارې یاره دې ملا صاحب باندې خو خلک راغونډ دی سینما ته مشکلات جوړ نه کړي. علماء کار څه دی؟ هغې خو د ریاست او د وطن حفاظت کوي. قسم دی زمونږ د خپل ملک داسې خوښ دی، داسې لکه خپل کور هم چې خوښ دی. پاکستان خو زمونږ کور دی، زمونږ ملک دی، زمونږ خوښ دی، زمونږ ورسره مینه ده. خپل کور هم خوښ دی که نه؟ نو دا وطن هم زمونږ خوښ دی. دا وطن هم موږ آباد غوښتل غواړو چې دا وطن آبادي او د دې وطن د مسلمانانو او د عوامو او د سرکاري خلقو یو اتفاق او یو اتحاد دی. دا خوند کوي. څوک پولیس والا دي غریبانان، هغوی دننه ستا خدمت کوي. موږ نه مخکې وروسته دا پولیس والا غریبانان منډې وایي امن و امان دپاره. که فوج والا دي ستا د سرحداتو حفاظت کوي او دفاع کوي، دشمن حمله ونه کړي. او که سرکاري سکولونه کالجونه دي ستا بچو ته ساینس ښیي، ډاکټري انجینري ورته ښیي. دا هم ضروري څیزونه دي چې یو سړی ډاکټر نه شي او زما علاج ونه کړي، زه به روجي څنګه نیسم؟ انجینیر نشي ماله سړک دا بلډینګ خو انجینیر جوړ کړی، زه به سبق کم دی ښیم. نو په دې ملک کې د هر چا خپل حصه شته، هر څوک پکې خپل خدمت کوي او علما او طالبان پکې خپل خدمت کوي چې خلکو ته د حضور پاک ښکلې عقیده وښیي، د هغې اخلاق او د هغې اعمال او د دین خدمت پکې وکړي. خو هغه ظالم ویارې نو هغه میټینګ راوغوښته ګورنر د سمرقند او د ده د اخراج فیصله یې وکړه. وي دا ملا صاحب وباسي. د مارونو ماسخوتن اطلاع ورته ورسېده، وی د سمرقند ګورنر هم ستا د اخراج فیصله وکړه وباسي دی. یاره نو هغه ځای چې زه وګورم ماله ژړا راشي چې د څومره وژړل، څومره لوی عالم ویې ژړل. خدای پاک ته لاس اوچت کړی او څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا خدایه ستا ځمکه څومره فراخه ده خو خدایه په ما تنګه ده. دې دومره اوږده ځمکه کې دې غرونه او شاړې او بیابان او ښارونه او بانډې میرې شولګرې زما ځای پکې نشته. خدای څوک مې یو ځای نه یو خوا شړي، څوک مې بل خوا شړي. اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. خدای ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده. فاقبضني الیک غیر مفتون. خدای ځان ته مې قبض که، بس د دنیا نه مې نور لرک خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو زموږ علما وایي د مرګ سوال ګناه ده، نه به کوې. لا یموتن لا یتمنین احدکم الموت، مرګ تمنا به نه کوي. ان کان محسنا فلعله ان یزداد وان کان مسیئا فلعله ان یستعتب. که دې نیک دي نیکي به زیاته کړي او که دې ګناهګار دي توبه به وباسي. الله به راضي کړي، د مرګ سوال به نه کوي. خو چې په دین څوک یېرېږي د مرګ سوال کولی شي. امام بخاري په دین ویېرېد، د مرګ سوال یې وکړه. نو اوده شو په خوب کې ترې خولې لاړې او سامتې نه وفات شو. دومره لوی عالم په ژوند تنګ دی غریب د ظالمانو د لاس. نو خوا کې کلي کې یو ملا صاحب خوب ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولید، ورسره ګڼ شمېر ملګري وی ما ته تپوس وکړه حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی ما. وی چې ویښ شم نو لکې مې سودا وه، نو په اس مې خپه واړوله خرطنګ ته لاړم. نو چې ورسېدم نو د ژړا اوازونه مې واورېدل. ما وی څه چلو شو؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. نو دا کتاب هغه مولا لیکلی دی چې د ځنکدن وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم.
او بیا کې دفن که د قبر نه به خوشبویي تله نو خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره نو شاګردانو به بیا خاورې اچولې بیا به خلکو تختولې بیا به اچولې نو بیا شاګردانو الله ته سوال وکړ وی الله ته د برکتونه خلکو ته ښیې او میانس کې مونږ په هغه مخته یو هر وخت قبر جوړو او بیا په قبر لرګین کې ایښودل نو خوشبو بنده شوه دې قبر لتلې بره ماډل قبر دی داسې لکه دا دی چې اوچتې ماډل قبر د ماربلو خلک هغې ته راتاویږي ډېر خلک یې قبر له راځي هلته چې واده وشي نو هلک او جینۍ د واده نه پس چې کوم دی د یو نیک سړي قبر یې ته ځي او راځي او مونږ لاندې څوک نه پرېږدي لاندې داسې لکه داسې ځای دی لکه دا مونږ چې پرې ناست یو لاندې دروازه د اصل قبر لاندې دی نو هلته یو ډسپي صاحب هغه سره بیا مونږ خپل تعارف وکړو نو هغه راته دروازه کولاو کړو لاندې ورکوز شو یاره په خدای یقین وکړې زما ورونه چې ورکوز شو په قبر یو شین څادر پروت و د نسب یې پرې کړی او لاندې پکې خشته قالین هم پروت و کرسی پرتې وي چې څوک بادشاه راشي لاندې ورکوزېږي چې دې قبر ته ودرېدم ما له بې اختیاره ژړا راغله میں خدای د علم غر لاندې پروت دی د پیغمبر د سنتو دریاب لاندې خدای پروت دی هغه انسان نن د خاورو کې پروت دی چې څومره د پیغمبر د حدیثو لپاره محنت کړی مانا هر څه هیر شو هر څه مې هیر شو اړیسپي صاحب ما ته وایي 15 منټه ټایم مې درکړی زیات به نه تېری بار بار به یې وروځه او اتفاق د ورونو تاسو ته یې وویل په دغه میاشت یوه نیمه میاشت کې ما 12 ځلې امام بخاري په خوب کې لیدل ما ورته 12 ځله خو مې دا په دې میاشت کې په خوب کې لیدلی او د کتاب خیم او د کوم ځای نه راغلی خامخا ماله ټایم راکړي هغه بیا غریب بار ووته ډېر ساعت هم تېر که ما سره یو 3 ملګري نور ومې جلل دین هر څه رانه هیر شو دونه هیبت مې پړه راغی اخره کې راته خپل سند مې ذهن ته راغی نو ځان نه مې شروع کړه نو امام بخاري پورې مې ورسه دا مې په زوره وویل نو بیا د ده لومبی حدیث ته انما الاعمال بالنیات سندن او اخیري حدیث سندن دا مې وویل لوی شخصیت دا کتاب لیکلی او کتاب د څه شي دی کتاب د انجینرۍ د ډاکټرۍ د طب سیوکس فزکس کیمسټرۍ نه دی کتاب ټول د رسول الله مبارک حالات دي پکې د عقیدې څنګه اوسې فرمایلی دي عمل یې څنګه اوسې فرمایي اخلاق یې څنګه او هغه څیزونه هم د حضور پاک ذکر کړي دي چې موږ پې مکلف نه یو حضور پاک په لاره به څنګه ته حرکات سکنات د خوب یې څنګه او خوب یې څنګه کړی دی روز مبارک یې څنګه وي غاښونه مبارک یې څنګه بیبیانو سره څه ژوند و بچو سره مسلمانانو سره دا ټول یې پکې لیکلی دی څوک چې د حدیثو درس کوي د ده نقشه ټوله د پیغمبر مخې ته پرته او دې ټول د حضور پاک نه تاویږي راتاویږي نو کتاب څومره قیمتي او مصنف څومره قیمتي دا طالبانو ته دلیل نیلی مې وایي دا کتاب امام بخاری لیکه اوس به راشي یو دویمې خبره ده بل اختصار ده چې امام بخاری د آخري باب د کتاب سره څه مناسبت دی کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم نو د غیرهم او جهمیه په دوی رد کوي په معتزله هم رد کوي په خوارج هم کوي او په بعض حنابله هم کوي د مناسبت شو او د مخکې باب سره څه مناسبت دی نو هغې کې مرد په بعض حنابله وکړي د تاسو په یوم انشاءالله او باب قرات الفجر والمنافق دلته په بعض حنابله ورد کوي او یو بل مبحث دلته زموږ علما ذکر کوي هغې ښې مبسوط وي زه به یې مختصر وایم ربط الخاتمة بالفاتحه ورته وایي چې لومبی کتاب الایمان آخر کې کتاب التوحید ولې راوړو معترض سوال کوي کنه چې دا کتاب هم د عقایدو دی او کتاب الایمان هم د عقایدو دی دا به د هغې څه ګرځولی وکړه ځان له یې ولې ذکر کړه په آخر هغه هم رد کوي په مرجعه او په نورو فرقو باطلو او دې کې په بعضې فرقو باطلو د عقیدې په بنیاد چې کوم دي رد کوي نو دی د هغې څه ولې نه ګرځولی چې ځان له یې ذکر کړه لومبی باب د وحی اخر کې د وزن د عمل لومبی حدیث د نیت اخر کې د ثقل د میزان د اول یې راوړل نو زموږ علما دې ته ربط الخاتمة بالفاتحه وایي خو زه اوس دا تعبیر نه کوم
خپل طالبانو ته امر بد خدا غ دوه سيزونو میاس کیو چې سنا سب قرب پکې دا خو یو د کتاب اخر ته بل د کتاب پاول ځکه دا تعبیر کوم چې حسن النظم والترتیب د امام بخاری رحمت الله علیه نلومبیم د معتقدات و باب د آخر کې نو حافظ ابن حجر وی شروع د اشرف نو اختتام د اشرف عقیده اشرف د په نسبت د نور سيزونو باندې دویم دا چې اهتماما خطیب کی تقریر کوي محتم بشان شی مخ کې کوي بیا میاس کې مثالونه او واقعات ذکر کی بیا محتم بشان شی اخر کې ذکر کی خلاصہ نو د لومبي معتقدات راوړل او اخر کې معتقدات دا محتم بشان دی په نسبت د اعمال ولې کډیر نیکه او جهادونه او منځونه او اعمالو کې خو ایمان دی پاول کې نه هم فائدہ نه لري او که آخر کې ایمان دار هم فائدہ نه لري کنور اعمال دی نو صرف ایمان او بیا هم جنت ته دی آخر کې به خدای او کنور اعمال وسرون دخول ولی بشي خو که اعمال دی وو ایمان نو جنت پستر دوم نشي دی اهتماما او یا دریم څه دریم هم درته ویم اول کې امرادو که ففراق باطل او په آخر کې نو تا پوهیږي چې ګوره هر وخت ځان تیار ساته رسته په فرق باطل باندې او څلورم درته یو بل دویم توقفا درته زوی دا دوه جلد کتاب بدءا موقوفه دی په صحت د اعتقاد او اختتاما هم موقوفه دی په صحت د اعتقاد لاول به اعتقاد ټیک ساتي بیا دوه جلد کتاب وای او اخر کې هم سوچو چې زما عقیده ټیک تا نه ګډوډه شوی درناني امام محمد سے پسیر صغیر کې یو حدیث وروړي دلته ادا سے دیکھا من کان اول کلامه واخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه مشهور خدا دې چې من کان اخر کلامه دخل الجنه ای کدا چې من کان اول کلامه واخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه دا سلور وجش لومبه د وحی نه ولا شروع کړه او اخر کې په وزن د عمل باب ول ختم کړ دې کې نو درې وجې دي خدای ته یو ذکر کوم دلته مونږ خپل طالبانو ته درې وجې وای یو وجه ادا چې د دوه جلد کتاب د نقلیات سره تعلق د حضور پاک حدیث دي او منقول شی باندې با ال اعتماد کوي چې استناد وحی ته او فائدې ظاهري کی په وزن فائدہ اخره کې راځي او لومبي حدیث تنیت او اخر د ثقل د میزان دا ولې وی دنیا کې د عمل تعلق د نیت سره دی نیت خو نو عمل مقبول دی او نیت خراب او عمل مردود کنیت صبر اعلی او ثواب غمر زیات دی او کنیت کمزور او ثواب کم دی او اخر کې بیا د ثقل د میزان راوړو ست اشاره دی چې کچرته ثقل پکې مقبول او په ثقل نو مردود بس دا مختصر اوس براشو اصل مقصد درو دام د تپساده پښتو کې چې امام بخاری غرض څه دی د انعقاد د ترجمه الباب مشهور خدا سره چې دارت کوي په معتزله دلته مخبل طالبانو ته د معتزله تاریخ بیانو خدا وخت کم دی راته نشبه بیا د معتزله او مقاصد بیانو چې دا غي د دین دارومدار په کوم مقاصد او د امګران دي توحید او عدل او وعد او وعید وغيرها صرف دا برته چې د معتزله او د گمراهۍ اسباب برته وي د گمراهۍ درې اسباب دي یو تحسین الظن بالعقل دی په عقل خګومان کوي بس عقل چې کوم شي اخلي غمانی او چې عقل د کوم سیس ته نه رسي غنمانی دویم اتباع الهوا د خواهش تعبیر او دریم چې دینو اغا د دوی جهل دی به مقاصد الشرع درې خبره شو د درې خبرو گمراهان کړي الجهل بمقاصد الشرع شریعت د مقاصدونو نه خبر دي او دویم اتباع الهوا او دریم تحسین الظن بالعقل خراب عقیدی ورته سپیرو دی دا وزن د عمل نه منکرو تلوی نشته د قیامت پرستی نیکی بدی پته لري کې کرامت د اولیاء نشته معجزات د پیغمبرانو نه منکر دي معجزه انشقاق القمر چې قران کې راځي کوم تعویل فاسده کوي
دین منکر عذاب قبر نم انکار کوي ګورې د روح د عذاب نه نه د جسد د عذاب هغې نم دی منکر دی دمونو اچولو نم دی منکر دی اصلح د عبادو په الله واجب دی دا د دوی عقیده ده پولم نه مني پول سویرات چې د دوزخ د پاسه پول دی وایي ټول عقل کې روان دی وی دا پول چې تاسو وایه شته او د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نرۍ دی په دې به څوک څنګه تېروي یو بوډی د شپې ژړل نو نوسۍ ویښه شوه وی دې ولې ژاړې وی ملا صاحب پرون تقریر کو چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو ژاړم په دې چې زما خو دا کونډی ګوډې خوږېږي دا پې څنګه ده نو هغې ورته وی د خوبه دې ویستو چې نه شي تللی مه دا خوارې د مور کور دی څه ما وی کله دې ښه وکړه بدي به پې ورځې ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ورود ګورې داخلېدو ته وي تېرېدو ته نه زموږ په علاقه کې پخوا یو ښه سړی شیخ غوندې ملا نه خو ښه سړی نیک سړی نو هغه تقریر کوم د دې پولیس ورات دا ذکر یې کړو چې د ویښته نه نری د تورې نه تیره دی یو مقتدي وله چای وکړه او چای سره یې وله دا په ارامۍ چرګ سور کړ دا سپین چرګ نه دی پانډور دا زما ډېر بدي شي دی وله پوخ نو چې دی پرېوخوړ او چای پرې وڅښل استاد یې وي تا پرون وی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او تورې نه تیره دی نو دا حقیقت دی کاسې دی مونږ یارولو وی نه دا خو په حدیثو کې ثابت دی شته وی استاد یې ته به پې څنګه دی ستا خو هم پونټی په لاس کې او چشمې دی اچولی دی خو چې ته پې پورېږې نو څه دم به د سری بې د دم نه پورې وتل خو په دې ګران دی یو استاد یې هغه دم ما ته مخایه هغه اتلس شرې زره قامه کې د قیامت پر ورځ به تا پسې کم ځای ګرځم ادم راته وښایې ګنې والله په دې پول تېرېدل ګران دی هغه ورته وایي چې دا نن دې کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درځي ما وی لکه موټروی څه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي بعضې خلک به پې داسې پورې دي کل برق برېښنا په شان پړق په شان کا جاوید الخیر کر رکاب اوښان و اسونو په شان څوک به پې پیاده روان او چې چا سره د خدای طاقت نه لاندې دوزخ ته به غورځي نو دوی چې د عقل کوم څیز ته نه رسي نه هغه نه مني هلکه یو نقطه راته ویم تنګېږي ما د عقل او د شریعت هېڅ ټکراو نشته عقل چا پیدا کړی دی خدای پاک شریعت چا یې ښودی دی الله عقل یې سره جو پیدا کړی دی چې د شریعت نه پې ته مسلې راوباسې یا د عقل په بنیاد په دې شریعت عمل وکړې نو چې کوم شی خدای سبب او ذریعه جوړه کړې ده به څنګه مغالب دي او بعضې څیز ته زمونږ عقل رسي بعضو ته نه رسي ما یو ځل بیان کې ویلو د عیسی علیه السلام متعلق مې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې جم دی یو سړي راته ټیلیفون وکړ ممکن د قادیانۍ به ما ته وی ستا تقریر مې اورېده ورته وی چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی به یو جمدې دی وی یو مې دی او دسماتې کوم ځای کوي اسمان کې او دسماتې ډېران شته مې نه نشته وی دی او دسماتې کوم ځای کوي مې بھائی جان تا نه تپوس کوم د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي 9 میاشتې مې 9 میاشتې کې او 4 میاشتې را کیسه نه او 4 میاشتې پس در کیسه راله ما ته هغه کموډو ښایه د مور په ګېډه کې د کم ځای پکې او دسماتې کوو هغه ډېرانو ښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې غول کړی دي هغه ټټۍ وښایه چې تا پکې اودس مات کړی دی وی خدای راله انتظام کړی و که نه نو خبیث بچی تاله دلته خدای انتظام کولی شي هغه هلته نه شي کولی جنت کې خو اودس ماتې بیا جنت منې وي یو دا جنت کې چې اودس ماتې نشته نه راکوټی او نه غټ بعضې څیز ته زمونږ عقل نه رسي او شریعت وایي مونږ به منو داسې ده که نه ده یو ځل د جبریل علیه السلام نه حضور پاک تپوس وکړ وی ته چې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د 500 کالو مزل د هغې نه دویم ته د دویم نه دریم ته 500 کاله ده شمېره بیا د هغې نه بره د اووم نه عرش دی د عرش د لاندې سطحې نه بره سطح پورې د 500 کالو مزل وی څومره ساعت کې را رسېږي چې ته وحی راوړې جبریل علیه السلام ورته وایي وی قبل ان یرتد الیک الطرف ستا سترګه نی رپېدلې چې ده را رسېدلې دا ستا عقل مني پیریان په دې دنیا کې شته چغې خبرې هم کوي اورونه هم بلې خوراکونه هم کوي څاروي هم شته تاسو چغې اورئ څارو ټپارې اورئ
کرام الکاتبین دلته فرشتي ناست دي نیکي او بدۍ لیکي، نه موږ یو بل سره خبرې هم کوي، نه خبرې اوري، نه دروندوالی محسوسه او نه د قلم کشار محسوسه. دا ولې یؤمنون بالغیب، بعضې څیزونه داسې دي چې زموږ عقل یې نه الي. غیب څه ته وایي؟ ما غاب عن بداحت العقل والحواس، چې زما د حس او بداحت د عقل نه اوچت دی او خدای او رسول ویشته موږ به منو. دې کې اشاره هر څیز خدای د عقل لاندې کړی نه دی چې ستا اعتماد په خدای او رسول شته که نشته. که هر څیز د عقل لاندې وي نو بیا به ستا په خدای او رسول اعتماد نو تا به زما عقل یې اخلي منم، دا مې عقل نه اخلي نه منم. زه څه وایم؟ زه دا مې د عقل مني منم، دا نه مني خو خدای او رسول ویلي دي نو بیا یې منم. نو معتزله وایي دا تله نشته د قیامت په ورځ. ولې؟ په دې به څه تلي؟ په دې باندې نیکۍ او بدۍ. نو نیکۍ او بدۍ خو اذا وجدت عدمت کې موجود شي ختم شي. اعاده د معدوم خو محاله طالبان وایي. او که بالفرض د اعاده د معدوم راشي نو دا غیر متقوم بنفسها دی. او چې کوم شی تللی کېږي هغه خو هغه شی تللی کېږي تقوم بنفسه. ما جوهر د طالبانو جوهر عرض تقوم و تحیز به پرېږدي، حیز باسم دی پکې به پرېږدي. پښتو کې به ووایم هغه څیز تللی کېږي چې مادي شي، چې کوم غیر مادي شي وي هغه په تله کې ته نشي تللی، نو تله سره پاره د قیامت پر او په تله کې فایده سره ودن خو د هغه څیز کېږي چې نامعلوم وي، خدای ته خوار شي معلوم دی. امام بخاري په دغه ډله دلته رد کوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، موږ به انصاف والا تلې کېږي د قیامت په ورځ. او بیا وایي دوه خبرې په تله کې درنې دي. د امام بخاري ډېر ښکلی جواب وکړو، وی الله او رسول وایي چې تله شته نو به زه منم، نه پکې کیف یم او نه پکې بل څه ویم، خبره خلاصه ده. نو ګورې دی مشهور غرض دی، اصل غرض یې دا نه دی، اصل غرض یې ګران دی. غرض ته هسې اشاره به درکړم او ویلې درته نشم. اصل غرض یې رد دی په بعضې حنابلو. یو زمانه کې امام احمد ابن حنبل ته ډېره لویه سزا دې ظالمانو ورکړې وه په مسله د خلق القرآن کې. دا اوس یو علمي خبره ده، زما وروڼو خو وخت لږ دی، ضروري ده خو نشم کولی وخت کم. مسله د خلق القرآن کې سخته سزا احمد ابن حنبل ته ملو شوې وه. نو بعضې حنابلو په افراط کې راغلل، په تویش کې راغلل، نو هغوی وی قرآن غیر مخلوق دی، حتی دا نقوش هم غیر مخلوق دی چې موږ سره پراته دي، حتی چې موږ په تلفظ کوو دا هم غیر مخلوق دی، حتی چې جبریل په تلفظ کوي رسول الله مبارک او ته دا ټول غیر مخلوق دی. دا تویش کې راغلل. امام بخاري په دوی راځي اصل چې دا خو زما اعمال او زما اقوال دي، او زما عمل او قول دا خو حادث دی، زما عمل او قول دا خو تللی کېږي او موضوعاً په مخلوق شکل کېږي، په غیر مخلوق کې نه کېږي. او مخکې باب کې هم دا غرض و قرات الفاجر والمنافق، چې فاجر او منافق قرات کوي، نو فاجر او منافق مخلوق، قرات مخلوق. هلته هم دا رد دلته خو هغه خبره لږ اوږده ده، نو دا دویمه مې درته وکړه. نو وزن شته تله ته به فایده پکې څه ده؟ فایده اظهار د عدل د باري تعالی دی. که څوک سوال ونه کړي چې زما خو دا مره نیکۍ وې دا ولې کمې شوې؟ لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل، حجت په خلکو قایم شي. اوس خو دا سوال هم ګورې نشته چې غیر مادي څیز نه تللی کېږي. ترمامیټر باندې موږ تله معلومه او ته به غیر مادي څیز زلزله تللی تله څه ته وایي؟ چې طالبانو ته پته د شرع قاید کې شته الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء. تله دې ته وایي چې د شي مقدار پرې معلومېږي. په ترمامیټر د تلې مقدار معلومېږي، دا تبې ګرمي یخني د هغې مقدار په آلاتو معلومېږي. جز چې براوخېږي بلندي درته ښایي، تیز رفتاري درته ښایي، دا هوا رفتار درته ښایي، دا ټول غیر مادي څیزونه دي. انسان داسې آلات ایجاد کړل چې غیر مادي څیزونو مقدار مخایي، نو الله سره به داسې آله دي. وګورې دا الزامي رد تحقیقي نه دی ښه، تحقیقي جواب دا چې یو تله ده د قیامت پر ورځ بالکل دوه چابړي لري. زموږ دا نیکۍ بدۍ به پکې تللی کېږي. او تاسو ته به استادانو ویلي چې اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري. مونږ چې څومره نیکي بدي کوو د دې وجودونه دي، دلته نه ښکاري، قیامت کې به ښکاري. او زه به درته نظیر درکړم.
رسول الله مبارک فرمای بین انا نائم نتیت بقدح من لبن ودوم د پيو کاسه چارا ولا شریف وینه ماته اوس کړ واته فضل عمر بن الخطاب یاتی حضرت عمر لا ورکل ما اولته د الله رسول سے تعبیر دی ولا وستا بالعلم اولته العلم نو علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د پيو دی یا رسول الله مبارک بل خوب لیدل د کمیس وی تعبیر یې سړي وی دین غیر مادي شکل شی دی او په خوب کې شکل د کمیس دی یا یو توره ښځه مې ولیده چې د مدینې منورې نه ووتله او جحفې ته لاړه الله رسول ته تعبیر دی ویسته وی وبا نو وبا غیر مادي شی دی شکل یې هلته د تورې ښځې دی او یا قرآن شریف کې الله نه وایي صورت یوسف کې انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات قحط غیر مادي شی دی قحط پستر گنخ کاری او غنم جو ورته بینی قحط گنخ کاری او الته شکل دا اوچو وگو دی او دا ٹپ غواگانو دی او فراخ سالی غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل دا سربو غواگانو دا شنو وانگو نو الته شکلونه دی الله تعالی کې واچ خیر اخلاق بعد یو قول په کتاب کې صحف ته لیکيږي خو مرجو قول دی په پریدم دلایل ګورشتا یو قول دام دی چې وی اشخاص به تللی کېږي څوک وایي صحبت حدیث ته بتحقیق وي دلیل کې پیش کړي او څوک وایي اشخاص به تللی کېږي یو ځای کې په مسند د احمد کې یو حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ځای کې صحابه ناستو یو صحابي چې هغه ډېر کمزوری و هغه صحابي د اونې نه یو څانګه راشکوله نو د هوا بړقو راړقو نو صحابه وخندل حضور پاک کو فرمائے مما تضحکون څه پورې خاندې وی من دقت ساقه د الله رسول دې نارو پندو ته ګور دې پورې خاندار اله حضور پاک فرمایي والذي نفسي بيده لهما اسقل في الميزان من احد دا دواړه پندې په تله کې د قیامت پر د احد د غر نام درنې دی وای نو بعض علما دا وایي چې نه اشخاص ته لیکل کېږي انور شاه کشمیری او حافظ ابن تیمیه دواړو لیکلي دي چې بعض اشخاص به ته لیکل کېږي صرف د مسلمان عظمت په خدای ښیي او بعض صحب به ته لیکل کېږي د کلمې عظمت په خدای ښیي او څوک هلته د وزن نه مجازي معنا هم کوي خو راجح دا ده چې یو تله شته الله وایي وندعو الموازین من بکیدو دلته طالبان یو سوال کوي هلکه زر به یې وایم خو د طالبانو درس دی نو چې د دې درس هم خراب نشي ندعو صیغه د جمع ولې نو الله خو مفرد دی نو یو جواب یې دا دی چې تفخیما لشانه تبارک وتعالی لکه یو کس ته خلک وایي تاسو څنګه یې نو دا د عزت کوي دا شوه یو بل جواب یې شته ادا چې کارونه خدای د فرشتو په ذریعه کوي هغه یې ځان سره ملګري کړي نو صیغه د جمع ذکر کړله الموازین یا د موزون جمع ده لکه مجاهیل د مجهول جمع ده نو مونږ بکیدو موزونات په څه کې بکیدو تقدیر بکیدو فی میزان القسط او یا موازین د میزان جمع ده لکه مصابیح د مصباح جمع ده اصل کې میزان او نو د کثیر د ما قبل نه پې بدل شوی د میزان او ته جوړ شوی نو سوال بیا دلته راځي چې دلته خو یو ده او دلته خو جمع رااله نو بعض علما را تعدد د موازین وګوري قائل وی دا قائد خپل د اعمال خپل د اخلاق بیا خپل څوک وی د هر مقبله تل ده راجح دا چې تل نه جمع ول راوړه په اعتبار د کثرت تمیوزن لهم یا کثرت تمایوزنو یا د پاره تفخیم دې درې ممدا اس قسم باندې سوال دا چې دا صفت به حال الموصوف ته او قانون دا چې کوم د صفت به حال الموصوف موافقت د موصوف سره په افراد تسنیه جمع کې شرط ضروری دی دلته موصوف جمع او صفت مفرد راغلی نو څوک وایي دا قسط په معنا د قاسطات سره دی څوک زوات مقدر کوي زوات د القسط یو دوه جواب یې نور مصطفی حافظ ابن حجر کلی جواب کې ضرورت راغلی ادا چې وی قسط مصدر دی او مصدر صفت د مفرد مثنا مجموع واقع کیږي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط خیر و خلاص موازین معنا بدا سے نه کې چې تل دا انصاف دا ګوري مضاف مضاف الیه نه دا موصوف صفت دی انصاف والا تلا دا بکیلو لیوم القیامه لم اجلیه مغشتی رست بحساب مقدر کړي حساب یوم القیامه او لم په معنا فی واقع اشکال نشتا یوم نه مراد نهار نه دی مطلق وقت او قیامت معدول د قائمت نه د ساعت سره مقدر دی الساعه القائمه نو دلته بس شي منبکی د انصاف والا تل فرض د قیامت دا به ولګو
ورونو یو څو خبرې پکې نورې شته سوالات او جوابات خو وخت کم دی اکثر مونږ وایو که نه عوام به وایي چې دا ته څه دی ما یو ځل چاته کافیه خوله مولانا صاحب یو د سکول استاد راغی ما ته کافیه شروع کړه نو ورته مې شروع کړه چې مې شروع کړه مې فإن قیل که څوک سوال وکړي مونږ به دا جواب وکړو فإن قیل که څوک داسې جواب وکړي قل لا مونږ به دا ووایو فإن قیل که څوک دا سوال وکړي هغه ته په کتاب لاس کې خو یا سوی مولانا صاحب مې دا که څوک سوال وکړي وایي زه راته مخامخ ناست یم چې زه سوال نه کوم د بل چا څه کار دی سړی که څوک سوال وکړي زه سوال نه کوم ورته وایي که څوک سوال وکړي چې څوک وکړي هغې ته بیا جواب ورکوه زه نه کوم ما په دې معنا پوهېږه نو هسې نه چې د عوام وایي چې دوی وایي که څوک سوال وکړي نو موږ خو هسې ناست یو موږ خو سوال نه کوو وان اعمال بني آدم وقولهم توزع نو بعضې خبرې مې پکې قصدن پرېښودې د وخت د کمې د وجې ښه دلته یو خبره درته کوم ادا چې موږ به کېږي انصاف والا تلې په ورځ د قیامت دا تله به کم ځای پرته دی دا تله 10 عمره ډېر دی دا خلک به تنګ شي که نو دلته سوال راځي چې دا تله 10 عمره دا به کم ځای ږدي کیفیت د وزن به څومره نگراني به څوک کوي نو لومبۍ چې موږ د قبرونو نه پاسو هر چا له به خپل عمل مخې له راشي بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپلې مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی هغې له به ځو که خیر انشاءالله ځو به که نه که خیري لاس اوچت کې څوک تل غواړي ماشاءالله الله دې د حضور پاک د مبارک لاس په ذریعه دا اوبه زموږ نصیب وګرځوي او موږ به ځو که خیر انشاءالله ښه چې دومره خدای پاک به موږ احسان وکړو موږ مسلمانان پیدا کړي کلمه گو درود شریف هم پې وایي نو لږ پرهیز کوئ او عبادت کوئ که خیر انشاءالله هغې ته به موږ ځو انشاءالله نو د هغې نه پس به عملنامې راخورې شي چا له په ښي لاس کې چا له په ګس لاس چا له د شا د طرف د هغې نه پس بیا پل دی او پل ته مخامخ تله لګېدلې ده او بره د الله عرش دی نو دې کې متعدد روایات دي زه به ټول یو ځای کړم الله به نگراني کوي په خپل جبريل علیه السلام وزدان دې تله به یې نیولي او د تلې ډنډه او هغه لسان المیدان هغه شي ته به ګوري چې داسې داسې کوي کرام الکاتبین به مو ولاړې وي چا چې د خلکو نیکۍ لیکلې ملک الموت ته مو ولاړې لکه اطاعت نجر نه سرکاري وکیل وي که نه دقسې به هغه ولاړې او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړې ملک الموت به م ولاړې او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې مسند احمد کې روایت دی آدم علیه السلام ته به الله آواز وکړي یا آدم قم پاسا نو وبدرېږي قم عند المیزان تلې سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک ستا په بچو کې مې تال انصاف درکړو داسې رپېږي به غریب ملام تله څومره ده نو داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړو وی الله دا تله راته وښایه نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوته نو چې هوش کې راغی نو ژړلې یا الله هغه خو دومره غټه ده که د اوه اسمانونه وواړه ځمکې په یو چاپړي کې واچې په یو ګوټ کې ځایږي خدای زموږ په عمل به څنګه کېږي نو رب العالمین وفرمیل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره هم ډکولی شم عمل کې چې اخلاص وي که نه هغه کې خدای وزن پیدا کوي ګور یو خبره ته بله مقام تکثیر د اعمالو مطلوب نه دی تحصیل د اعمالو مطلوب دی قرآن شریف کې کوم دی خلق الموت والحیات سورة تبارک الذی کې دی لیبلوکم ایکم احسن عملا اکثر عملا نشته عمل ښکلی کوي د مولیانو طالبانو صاحبانو کم دا ویم چې منځونه ښکلی کوي زر زر نه کوي بعضې خلکو بیا ګورې د رمضان سیزن را روان دي تراویح بیا هغه مولا پسې خلک کوي چې لکه د کلاشنکوف په شان ډزېږي یو پکې ما ته چا وي دا کلاشنکوف مولا دی مې د ده به دشمني وي غاړه کې به کلاشنکوف پروت وي نه وي دې په مانځه کې د کلاشنکوف په شان ډزېږي بل راکټ مولا دی راکټ مولا هغه څه وایي الحمدلله خدای پورې ټوکې کوي ظالم داسې کوي منځونه ښکلې کوي
قوم تاسو په شاته ولاړ کوم زم خراب کو تاسو مستباشو دا غیم تباشو وبال ټول تاسو په سر قوم جلسه خپل کوي قسم دې ذکر کړل دی خپل علماء ته هم د تبلیغ ولا منځونه تاسو له خپل هغه خشته منځ کوي پکې ذکر کوي ذکر تبلیغ والا مزدکی پکې یو بل ترتیب کې دا منځونه صحیح دي تبلیغ دې خپل عمل د تاسو ټول ته وایم ښا بچو باندې علم وکړي علم او یا تبلیغ سره خپل وابسته کړي دین برخه قسم دې تبلیغ نشي ډېر خلکو ګیره پرې خو دې تبلیغ د برکت نه ډېر خلک به د مال پکې خدای پاک نه کار کوي ډېر خلک د تبلیغ د برکت ته صالحان دې دې من کې یو نقطه راته مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وی مولانا الیاس رحمت الله علیه کله بیمارو دې تاسو سره وی دا هغه بالکل اخیری بیماری وا وی ما ته خلق وی چې هغه چې کوم د خانقاه یا د شاګردان چې حضرت باندې خو ډاکټرانو ملاقات بند کړي وی میں چې دا هغه تکلیف کې دلې راغلی اس کو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں اور جب میں رخصت جاؤں تو ان کو صرف بتا دینا کہ محمد شفیع دارالعلوم دیوبند سے آیا ہے بس یہ بتایا تاکہ میرے لیے دعا کرے وی کہ واپس شو ما سړی راغی وی حضرت تمالو وی هغه وی کرے وی چې دا ورنم ډېر زیات وځاوه ډېر وځاوه دا سروجل کټ کې پروتو چې سرګي وایي ما حضرت کیوں ہوتے وی ما ته وی چې مفتی صاحب دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو باتیں دا اور ہے دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اخیری خبر ہے حضرت دو باتیں مجھے رلاتا ہے دو خبریں جڑائی یو میں دا جڑائی چې ما دې خلقو ته بستری په وګه کړی او کوڅه په کوڅه وګرځېده او خلق مې راغونډ کړل یریږم په دې چې اسنه د قیامت پر الله پاک زما په اعمالو سره چرخی راکاږي او راته وایي چې محمد الیاس دا خو تا زما دپاره نور کړی دا خو د دې لپاره چې د خلکو مشر شي مشري درته میلو چې خلک د عزت وکړي خلک د قدر وکړي د یو ډلې مشر شي د نوم دپاره دې کړي دي په دې یریږم شیطان وسوسې اچي اسنه زما عمل کراس نشي سور نشان په دې جاړه دویم په دې جالم کې اولویه ډله مې جوړه کړه ما خو پنې غلار ورچولې ما خو دې له دا ډله جوړه کړه چې زده کړه وکړي تبلیغ څه شی دی زده کړه چې دا زده کړه وکړي او بیا چې کومه زده کړه وکړي چې خلکو ته ورسوي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دوی سزدکی نو کور به خلکو ته وښایي دوی سزدکی نو محله کې به خلکو ته تعلیم ورکړي نو زده به کړي ما خو دې دپاره کړي دي اسنه دا ډله څوک غلط استعمال نه کړي ما نه پس بل څوک راشي څه نور مقاصد ته وانه دي په غلطه یې ور وانه چې یو ډله مې جوړه کړې مفتی صاحب ما ته حضرت جواب یې ووړه دا لومبه خبره چې ستا په زړه کې کومه یاره پرته ده جیسے نہ خدای ته قبول نشي او الله دونه وي چې د دنیا سوچته و چې دې وخت کې د مرګ په وخت کې د چا په زړه کې دا سوچي دا استدراج نه دی د قبولیت نشان د اعمال د قبول دی ان شاء الله خوف خدا چې دی ته په دې یریږي او هو ماشاء الله دا خدای به مقام دی دا مقام خدا الله ته رسیدو دي شي په دې خدای حمد ادا کا او دویم دا چې تا دا کم شی شروع کړی دی الله دپاره دې شروع کړی سره پاره فکر مه کوه دا به په ټوله دنیا کې ګرځي دا به څوک غلط چرم استعمال نه کړي او دا ګاډې تا په پاټلی ورچولی دی په دنیا کې به ګرځي او ډېرو کافرانو ته به خدای ایمان نصیب کړي او ډېر بدعمله به خدای نیکان کړي هغسې شوه که نه شوه جواب راکړې د تبلیغ ګاډې په ټوله دنیا وګرځېستې نه ما سخت کال مولانا سے بھی چلو ما په دارالعلوم نعمانیه کې زموږ شاګردان دا دي بعضې پکې ناست دي موږ سره 1035 طالبان د دوره حدیث څخه کال فارغ شو په نعمانیه 1035 نو ما هغوی نه تپوس وکړه ما بچي چې کوم هلکان د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتېري هغه لاس اوچت کړي
پلار تبلیغي نو علم ته بچي وسته، ورور تبلیغ لته نو زوی علم پسې وسته، نکی تبلیغ لته نو زوی وسته. اغه لکان یره تقریبا 85% لکان لا سوچت کوي موږ د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی. بیا په دارالعلوم حقانیه کوله خټه کې د ماسپخین نه پس دما درس الته من دا چلو کو الته 1200 پورې طالبانو تقریبا الحمدلله مې بچي چې کومه لکان د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی لا سوچت کې یره تقریبا 80-85% لکان لا سوچت کا وي موږ هغه یو چې د تبلیغ د برکت نه علم پسې وتی. خدای پاک مولانا اجازه صاحب په قبر کې څو کم اجر ورکړي. د شیخ الهند شاګرد دی دیوبند، شیخ الهند د مولانا قاسم شاګرد دی، مولانا قاسم رحمه الله د شاه عبدالغني شاګرد دی، شاه عبدالغني د شاه محمد اسحاق شاګرد دی، هغه د شاه عبدالعزیز او هغه د شاه ولی الله شاګرد دی. د شیخ الهند نه خدای څونه کار اخیستی. نو مولانا الیاس رحمت الله علیه ډېر وکړه. نو د عوام ورونو ټولو ته ویم چې تبلیغ سره خپله وابستګي قایمه ساتئ ښه، تبلیغ نه بار موځئ. دعوت و تبلیغ خامخا دی، شبې جمعې لګوئ، سیروله لګوئ، چله لګوئ، څلور میاشتې لګوئ، خامخا راوابستګي ساتئ. دین به زده کړئ، مونځ به زده کړئ. نو دا مې دې پورې وي چې ښکلی عمل کوئ، خشته مونږ ښکلې کوئ اعلی طریقې سره، د قومي او د جلسې خیال ساتئ. نو وایي چې یو کجوره باندې الله وي زه ډکولی شم. ښه اوس دا تله چې دا به څنګه او کیفیت د وزن به څنګه وي. نو علامه زرکشي هغه وایي د دنیا د تلې اولټ وي، دنیا کې تله په دروند شي ښکته کېږي، په سپک پورته کېږي، هلته به په سپک باندې ښکته کېږي، په دروند به پورته کېږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دلیل پیش کوي. لیکن علما وایي چې نه، اما من ثقلت موازینه صعدت یې نه دی ویلی. نو معلومیږي دا چې دا به درونوالی پیدا کوي او هغه بره ختل په دنیا کې اعمال دي بره خیږي. بهر کیف موږ به کېږو انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت. وان اعمال بني آدم او قولهم توزن، اعمال د بني آدم او خبرې د هغې به وزن کېږي. دلته طالبان بیا سوال کوي چې اعمال جمع د قول مفرد ولې راوړو. وی د اعمالو تعلق جوارح او اندامونو سره دغه متعدد دي او د قول تعلق د خولې سره دغه مفرد را، نو ځکه یې قول راوړه او بله نسخه کې اقوال شته. دلته امام غزالي یو خبره لیکلې ده، لږ یې ضروري ګڼم. د هغه یو کتاب دی د امام غزالي الدرة الفاخره فی کشف علوم الاخره. دا د انډوالې ډېر ښکلي کتاب دی ښه، الدرة الفاخره فی کشف علوم الاخره. یو بل کتاب دی د علامه قرطبي، دا به قرطبي وایه، قرطبي به نه وایه، قرطبي. د هغه کتاب دی التذکره فی احوال الاخره. او شرح الصدور خو د سیوطي تاسو ته معلوم دی. نو امام غزالي لیکلي دي چې د یو څو کسانو اعمال د دې نه مستثنا دي. یو د پیغمبرانو د اعمالو وزن نه کېږي، ځکه عمل د نیکو او د ګناه منځ کې تفریقې دپاره یې وزن او د هغوی خو ګناه نشته. ټیک ده خبره. د ماشومانو وزن به نه کېږي چې ماشوموالي کې مړه دي، یا کوم مجانین په مجنونیت کې مړه دي، د هغوی وزن به هم نه کېږي، ګناه نشته. او یا زره کسان چې بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي، چې په هغې کې عکاشه ابن محصن رضی الله عنه هم داخل شوی دی. د دې حساب کتاب به هم نه کېږي، د دې وزن به هم نه کېږي. بالکل ټیک شو. لیکن امام غزالي وایي د کافرانو وزن به هم نه کېږي. ولې؟ وایي د هغې نیکي نشته، د دې نورو ګناه نشته، د هغې نیکي نشته. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. لیکن امام قرطبي دا خبره رد کړې ده، هغه وایي د کافرانو وزن به کېږي. ولې؟ دا بعضې رفاهي کار دی، هغوی ته خو نیکۍ ښکاري که نه، اب ولا پتله کې واچي، خو ایمان ورسره نشته، نو درونوالی به نه. او دلیل یې دا پیش کړی دی، تاسو ته ویم اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. نو خفت موازینه نه معلومیږي دا چې وزن به کېږي او اب سپکي، او فی جهنم خالدون نه معلومیږي چې دا کافر دی. نو بس صرف دغه څو کتل مستثنا شوې. بیا بني آدم په حکم کې بنات آدم هم دي، په نصوصو کې د رجالو ذکر سرطني او د ښځو طبعاني، او جنات هم پکې طبعا مراد دي. ښه د هغې وزن به کېږي، دا به وزن کېږي. دې خپله دعوه کېښوده. نو رد راغی په معتزله
او په خوارج هم او رد راغی په بعض حنابلة هم چې دا مخلوق دي ودل د مخلوقاتو کېږي د قدیم او د غیر مخلوق نه کېږي. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية. مجاهد به امام التفسیر دی دا قول د تعلیقا راوړ سند ولا ذکر نکړ چې قصاص عدل ته وي په رومية جمع کې دا د یو خپل د عبد کې یو غریب شرح په بل غریب کوي. نو سورۃ بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي ودنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا. نو قصاص عدل ته وي په رومية کې. نو د طالبان د بیا سوال کوي وی قرآن شریف عربی دی انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دا عجبی پکې څنګه راغی رومي. نو بعض حضرات وایي چې دا د مجاهد رہے چې رومي دی دا درست نه ده دا د ترادف د لغاتو نه دی. لکه تنور پښتو کې موي اردو کې موي فارسی کې منابع کې میا صابون عربی کې موي فارسی کې موي او اردو کې موي پښتو کې د قرانګي دا قصاص د په رومي کې استعمال دی په عربی کې نا یوش او یادا چې دا عجمی لفظ د معرب شوی دی الف لام د خواص د عربیت د پکې داخل او یاد دریم دا چې د اوس پښتو کې تقریر وکم یو دوه درې ټکي د عربی وایم تو خدا نه وای چې ګنې د عربی کې تقریر وکړو. نو د قران اکثر الفاظ عربي دي په یو لفظ کو لفظ د عجمیت د عربیت قانون دی او یا سلورم دا چې د قران اسلوب عربي دی د عجمی راغی نو خواص د عربیت په پکې داخليږي خلی په پکې. اوس یو سوال کداو کې چې ولې خدای سره عربي الفاظ نو چې عجمی پکې راوړي سو الله تعالی خو ذخیره د عربی ډیر و. نو درې جواب دي خو به د تیا وکم ادا چې الله په قران شریف په اسلوب د عربو نازل کړي دي. نو عربو د الفاظ استعمالون نو الله د غي د استعمال د الفاظ او خیال او ساته نو د الفاظ په کې ذکر کړل. بل یو جواب هم ته کوم ډیر مزیدار دی ادا دي چې قران شریف معجز دی. الله د دې خبرې اظهار کوي چې قرآن عربی دی موجود دی که عجمی لفظ د الله په کلام کې واقع شي هغه بیا ورسره بیا موجود دی. ويقال القسط مصدر المقصد. طالبان دلته بیا فعل قیل سره سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی او مقصد خو مصدر د ثلاثي مجرد فاعل د ثلاثي مجرد فعل نو د مقصد مصدر په اقساط ته نه قسط. نو بعض حضرات وایي چې دلته د قسط نه اقساط مراد به حذف الزوائد او څوک مضاف الیه مقدر د القسط مصدر المقصد. زه بیا تخپل جواب وکم ما د طرف نه وایم چې دلته د مصدر نه مصدر مصطلح نه دی مراد اصل ماخذ مراد دی. اصل ماخذ مصدر د ثلاثي مجرد وي د چا د پاره بالذات او د مزید او د ملحقات او رباعي د پاره بالواسطه دی. مقصد عادل توای ان الله يحب المقسطين واما القاسط دا وهو الجائر ندخه ټیک فهو الجائر. قرآن شریف کې الله فرمایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. درونو یو خبره تاسو ته وکم ادا چې دلته کې امام بخاری فرق په باب وکړو کباب د مزید استعمال شي نو عدل توای او کباب د مجرد استعمال شي نو ظلم توای. نور علماء دارې رد کړي د طالبانو لا یو خبره کوم چې د عوام په پوي نشي. مدار تفسیر البخاري على تفسير ابي عبيده. مدار تفسير الامام البخاري يا جامع البخاري على تفسير ابي عبيده وتفسير ابي عبيده في التفاسير الضعيفه. بس دونه پیدان کوي کې نو دا د ابو عبیده تفسیر دی د تصدیر هم په یو قالو له اعتبار دی قائل نه دی معلوم سره دی نشته. اصل فرق په مصدر بنا دی په باب نه دی. که مصدر قصدی قصده یقصد قصدا نو ظلم ته وایي که با مجردی که مزیدی او که مصدر قسطی نو انصاف ته وایي که با مجردی که مزیدی لکه عدل یعدل عدلا یا عدل یعدل عدولا. حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نیولے نو اخیرہ کہتے تپوسا کوئی دے سنگے ما وی انت القاسط العادل انت القاسط العادل. نو خلق و توی گورا غدل غریب صفت ہوکا او تی وجنی وی صفت نا غر کے کلمہ وی راتے ظالم ہوئے او کافر امراتا ہوئے. قاسط دا قصد ماخوذ دے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. ظالم و جہنمی راتا
او عادل د عدل نه دی ماخوذ هغه نه ماخوذ چې اما الذين كفروا بربهم يعدلون چې ته عادل تعدلو ته برابر والے کې د چا د غیر الله مع الله نو میرا ته ظالم او میرا ته جهنمی میرا ته مشرک ہو بس مخکې دوسر احمد ابن اشکاب د استاد دی دا درې کسان په یو زمانه کې ګوري تیر شوي دي علي ابن اشکاب احمد ابن اشکاب محمد ابن اشکاب نو ظاهر کې خلک وایي دا درې واړه نومونه دي او حافظ ابن حجر وایي وی لیس بینهم قرابة ولا معرفة وی قرابت خو څه کې رشتہ داری کې معرفت هم نشته نور احوال درابیانو نه ذکر کوم ابو استادانو ذکر کړي دا استاد محمد ابن فضیل دینه پس غرابت شوروش صحیح د غریب سره یو دی کېږي ها دا د جماهیر علماء ره محمد ابن فضیل متفرد عماره دی باندې شد ذکر دا خطا دی عماره نه دی ښه عماره په ضمیر د عین په فتحې د بیم سره ابن قعقاع او ابو زرعه پنځه کسان دي دلته مراد حارب او عمر یا حارب ابن جریر بجلی یو بل مشهور دی عبید الله ابن عبد الکریم رازی واغه رستو تیریږي هغه وستانه دی د نقل کوي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا خوري اوږد تاریخ دی ادته نشم ویلې قال استادان بدر طويل صرف دونه بدر طويل ما چې حاکم په مستدرک کې د په حالاتو کې یو خبره لیکلې ده وکان له خيط يوم ذ وسره او دا مولا قاری مرقات کې لیکلې ده فيه 1000 عقد زر غوټه به پکې زر يسبح بها باغي به تسبيح وي روزانه ابو هريره 12000 کرت استغفار وي سونا 12000 کرت دا احمد ابن حنبل په مسند کې مروړي دي او دا مستدرک د حاکم کې مشته 12000 او دا ول 12000 وي په قدر د ګناهونو ویډیو دي ماشاءالله نو قال دي سوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو خبرې دي طالبان بیا د سوال کوي چې کلمتان متصنیه د کلمتون ده او کلمه خو موضع دي معنی مفردین او دا خو کلامان دي نو یو جواب دا چې دلته کلمې نه مراد ذکر رجل مراد نه کل کلام ته مراد یا ما يتكلم به بتوان حبیبتان محبوب دی رحمان تا دلته بیا حافظ ابن حجر سوال کړی چې فعیل په معنا د مفعول او د مذکر مؤنث دواړو سره مذکر استعمالیږي حبیبان پکارو دا ولی حبیبتان راوړو نو جواب دا چې هغه قاعده جایزه ده واجب نه ده ستاسو وخت که حبیبان وي که حبیبتان وي او دلته حبیبتان ذکر ورو چې سجع برابر شي محبوبي ولدي الله تا لمحبوبيه قائلهما یا دا الله صفات دی الله تخپل صفات خوخي ولا الله تخپل صفات خوخي دو وجه ته وي یو د خدای صفات ذاتی دي چې الله دی ورکړي زما صفات هم الله را کړی ډېر زموږ صفاتونه زوال قبلای ممکن خپل صفتی یو سلیوي خولي وي خو چې کله بوډا شو جامې کپی شي او بیا هغه څه خوبصورتي پکې نه چې په ځوانۍ کې و دا څه ده کنه یو جنوي په خپل حسن ناس کوي ناس ارسو کې تپوس کوي چې دا ډېره ښایسته او ښکلې ده خو چې بوډۍ شي نو د مخ ته یې ګوره جرابه ته جوړه شي زړه پوسکی ته جوړه شي بیا او په ځوانۍ کې چغې وایي میرا جسم اور میری مرضی چې بوډۍ شي بس بیا ورته ګوره زړه وخښي بیا هم پی ورکوي مخکې ده نو سوی محبوب دی رحمان تا دا رحمان لفظ ولی راوړل حافظ وی دې کې اشاره دې ته چې په دې دوه خبرو دومره لوی اجر ورکوي مبتدی رحمت د باری تعالی خفیفتان علی اللسان وجب آسانی دي نو ممته خو ګرانوالی پکې نشته لیکن طالبانو ته یو خبره کوم ګوره مبني پکې نشته هغه ثقیل په نسبت د معرب بعضې اعرابات پې نه راځي فعل پکې نشته هغه ثقیل په نسبت د اسم بعضې اعرابات پې نه راځي او دغه رنګې غیر منصرف پکې نشته ثقیل په نسبت د منصرف کثرت تنوین پې نه راځي التنافر د کلمات غدائرها مستكثرات الى العلا تدل العقاد في مثنى ومرسل ام پکې نشته او قریب المخرج حروف قبر حرب بمکان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر ام پکې نشته نو آسان او دا استعاره د سهلتان نه ده ګورې ښه خفت د ما یوزنو سره تعلق لري ثقیل چې تر مادیاتو سره نو ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي دغه د سوال شو چې هر کله په ژبه اساني نو بیا به وزن کمی وی نه
پتل کې درنی دې مناسبت د باب هم شتل ثابت شو او تل کې ولې درنی دي ځکه د الله ټول صفات پکې دنه پراته دي مشتمل دي په صفات سلبیه او ثبوتیه یا صفات اجلال او اکرام د باری تعالی دا خبر مقدم اگر چې ابن الحمامه مبتدا وای و د نور علماء په خبر مقدم او خبر ولی مقدم شو د تشویق د سامع لپاره حافظ ابن حجر لیکلی دي وکړه چې یو خبر موصوف شي په صفاتو حسنه او سره نو مترغیبا او تشویقا دا غیر تقدیم حسن دی چې شوق پیدا شي څنګه شوق پیغمبر مبارک وی دوه خبرې لري نه دي یعنی ترغیب درکې چې وی وای الله ته محبوب دی الله په خوشاليږي ترغیب درکې چې الله خوشاله کا دریم څه وجب آسانی د ستړي کېږي په نه او سرورم تر دې پیدا کېږي اځو خبرې کوم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نورونو دم ستړي شم او دې کې بحث سبحان مصدر دی او کې مصدر دی او عالم مصدر او بیا مفعول به دی او مفعول مطلق دی اخره کې د طالب علم عبارت هم وایي سند به مو او به وایي اخره کې خاصه بس کامیاب وایي نو سبحان الله وبحمده سبحان دو ابتدا مصدر دی او فعل محذوف دی سبحت الله سبحانا یا اسبح سبحانا زمخشری وتعلم وایي بیا په سوال کې د علم اضافت خو ممنوع دی وي چې علم د ذات وضع د ذات لپاره او علم شخص اضافت ممنوع دا علم جنس ته وضع د معنا لپاره او اضافت مفعول به ته شوی او حذف د عامل په حسب وجوبي سره دی او بحمده عدد د جمله په جمله دی احمده بحمده یا حال د حال کون متلبسا بحمده سبحان ولد وذل رول مقدمه کو یو پکې تخلی ده په حمد کې تخلی ده او دویم دا چې تسبیح مستلزم حمد د پاره دی دریم دا چې تسبیح کې رد په فراق باطل او د الله ډیر خلق عیوب ثابتای لکه دوی لور وغیرہ او حمد کې تجارت نشته د خدای خصه پټول منی العزیز درې معنی دي یو عظمت ذات او توحید ذاتی ثابت شو رد راغی په شرک ذات باندې او یو العزیز په اعتبار د صفات توحید په صفات رد راغی په شرک صفات او عظمت د افعال نو توحید په الافعال راغی رد راغی په شرک په الافعال نو دا مجموعه دو جملې د حرف عاطف نشته د مناسبت واریات دی دا به مبتدا کم مؤخر تعویلا برابر خبر مقدم شي بس اخیری خبر ده چې امام بخاری په اخر کې دا حدیث راوړو چې کفاره د مجلس تا رسول الله مبارک فرمایي وی چې څوک په یو مجلس کې په اخره کې د الله تسبیح وای دا کفاره د مجلس ګرځي وای نو امام بخاری هر باب په منځله د یو مجلس ته نو اخره کې دا حدیث راوړو چې اسم په تلفظ راشي نو کوم د استادانو نه یا شاګردانو نه مجلس کې بیا د به غلطي شوی نو کفاره وګڼل او د جنتیانو اخیری کلام بسی دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دا حدیث خیر کې راوړل او صرف ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دی عوامو ته خبره کوم حضرت ابو هريره وای یا رسول الله مبارک فرمایي من قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مره يسوق دروازه د اصل کرته وای محيت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چې د دریاب د زګ عمر ګناهونه الله به وته معاف کړي او چې څومره مرګري دلته ناشه ټول به وعده کوي ان شاء الله اصل کرته بدا وایو دروازه ښا لا سجد کې هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ان شاء الله وسره وای بس پدې باندې اکتفا کوم مسائل مستنبطه پاتې دي وخت په لګي او د قاری سے بلګ عبارت وای چې ربي خپل د مرګرو قراءت هغه دغه برابر شي نو بیا به دا غینه پس نور ترتیب ورپسې وای سند واړي د نور علماء دي اورګه چې د عبارت وای بیا وو وای او کس وته عبارت وای الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وهو قال الله تعالى وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر القسط مفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فحدثنا شيخنا وسيدنا فضل رباني حفظكم الله تعالى وأكرمكم في الدارين قال: حدثنا شيخ العرب والعجم الشيخ الدكتور شير علي شاء المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا مؤسس الجامعة الحقانية الشيخ عبد الحق كورمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدورندي رحمه الله تعالى عن الشيخين الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجدوي رحمه الله تعالى، وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدغلبي رحمه الله تعالى عن الشاه عبد العزيز الدغلبي رحمه الله تعالى عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا القشاشي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب السناري رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ الزين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ العابد أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن أبي العباس أحمد بن طالب الحجاج رحمه الله تعالى عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي المفتي عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجدي الهروي رحمه الله تعالى عن شيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرقي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث جبل الاستقامة ومتحمل الشدائد والصعوبات في الحديث واقف الحياة للترويج الحق والاستئصال الباطل أستاذ الأساتذة وشيخ الشيوخ أعني أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكار قال: حدثنا محمد بن خزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
جزاك الله اکرم د مولانا صاحب د خواهش ته کم طالب علمانو چې د دور حدیث طالبان دي هغه ته زموږ طرف نه حدیث مبارک اجازه ده په هغه شروط چې په کوم شروط د خپل استادانو ویل او کوم نور علما او استادان کا خواهش لري دا په شرط ده دا غوي د پاره ایمان د احادیث د اجازه خواهش لري ماوی تم زموږ طرف نه حدیث مبارک اجازه ده او زموږ استادان اوس مشهور دي استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زموږ استاد هغه سند تاسو ته معلوم دي مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه زموږ شیخ او استاد دا استاد مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه دا استاد مولانا حسین علی فنجابی رحمت الله علیه او دا استاد مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه هغه سند مخکره زموږ درې استاد علما باباجی مولانا شاهزاده صاحب رحمت الله علیه دا دوه استادانو یو استاد یو مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو دا غبل استاد مولانا عبدالحق صاحب مطروی دا په مطلب کې په خبر سره پاکه ولا هغه استاد دا استاد بیا شیخ احمد دا استاد شیخ مملوک علی دا استاد مولانا عبدالحی رحمت الله علیه دا سند کې تاسو نشتا دا استاد بیا شیخ عبدالحلیم رحمت الله علیه او بل سند د زما د باباجی دویم استاد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او علامہ شمس الحق افغانی سے زما استاد دا غي استاد علامہ شبیر احمد عثماني او بل استاد علامہ انور شاه کشمیری دا غي دوه شیخ الهند شاګردان نو پدغه او ما څلور اسانید نتا د بعض عربو شیخونه ما ته اجازه الحدیث سره چې ته موقع بیا ورته لیکلې دغه کما الله تاسو کامیاب کی او الله مو برکات دا د دنیا او د دین او د آخرت نصیب کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین